أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم 9 کلاس بایولوژي موږ شروع کړی ده او دریم چپټر دی او ویډیو نمبر 77 دی او مین ټاپک چې دی هغه هیستوري اف کلاسیفیکیشن history of classification. or دریم چپټر بیسیکلی اوس منګه بایوډایورسټي ویل بایوډایورسټي څه ته وایي د جاندارو مختلف اقسام موږ خپل اخوا سراوندینګ وګورو ایرګیډ وګورو موږ ته پلانټ هم ښکاري انیمل هم ښکاري بیا په دې پلانټ کې مختلف قسم چې دی جاندار دي او په انیمل کې دي بیا ورپسې بیا موږ کلاسیفیکیشن ووایي کلاسیفیکیشن څه ته وایي کلاسیفیکیشن موږ ګروپ بندي ته وایي جاندار مختلف ګروپ کې خوا په څه وجه په دوه وجه چا چې یو رنګي کریکټري په یو ګروپ کې کیدو چا چې ډیفرنٹ کریکټري هغه په بل ګروپ کې کیدو انیملز والی انیمل کې دوه ګروپه دي یو دی ورټیبریټ او بل انورټیبریټ اوس ورټیبریټ چې دي هغه موږ یو ګروپ کې کېښوا او انورټیبریټ بل ګروپ کې کېښوا بیا ورپسې کلاسیفیکیشن پس بیا موږ وی دا چې کم یو ګروپ کې کیدو د دې خپل نمونه دي او دا نمونه چې دی دا هر یو ګروپ چې دی دا هغه څه کوي دا هغه پیژني فار ایگزامپل زه کارډیټ ویم کارډیټ چې دی دا یو ګروپ نوم دی او دا کم یو ګروپ دی غټ دی خو وړوکی دا غټ ګروپ دی بیا دا ګروپونه کې ډېر یو پکې غټ وي او بل پکې وړوکی ګروپ ته موږ سپیشي وایي په دې کې یو قسم جاندار راځي او ټولو کې غټ ګروپ چې هغه کینډم کې ډېر زیات جاندار راځي بیا دی ګروپونه چې د 7 ګروپ دي فرست ون از ا کینډم سیکنډ از ا فایلم تھرڈ ون از ا کلاس 4 ون از ا آرډر 5 ون از ا فیملی 6 ون از ا جینس او لاست ون از ا سپیشي دا جاندار ګروپونه دي اوس موږ وایو هیستوري اف کلاسیفیکیشن دا کلاسیفیکیشن مختلف دور کې مختلف بارټنس او زوالوجیست دو دا ګروپونه جوړ کړي خو بیا وخت سره دې کې چینجز راتله او دا کلاسیفیکیشن چې دی د مختلف ګروپونو کې چې دی دا جاندار تقسیمېده فرست چې دی دې کې موږ لږ نن خلاصه وایو فرست چې کم یو کلاسیفیکیشن کې چا کنټریبیوشن کړی پہلا کار کړی هغه ایرسټوټل دی ایرسټوټل سیسټم آف کلاسیفیکیشن دا فرست ټاپک دی ان شاء الله دا به نن وایو او بیا نن چې دی لږه هیسټري ورسره بیانو فرست ایرسټوټل دی ایرسټوټل څوک دی د چې کلاسیفیکیشن وکړو د جاندار هغې په څو ګروپو کې وکړو ولې وکړو هغه ګروپونه څه دي هغه به انشاءالله اوس بیانو بیا سیکنډ چې دی ډېر موده پس چې دی بل ساینټسټ راو هغه ټول جاندار په دوه ګروپو کې تقسیم کو هغې له نوم ورکړو ټو کینډم آف کلاسیفیکیشن بیا دا ایرسټوټل چې دی د دې چې کوم ګروپ کې تقسیم کړه هغه بیا ګروپونو له نوم ورکړه ایرسټوټل نو ورکړی بل باټنس راغو زوالوجیست هغې نوم ورکړو هغې ته وایي ټو کینډم آف کلاسیفیکیشن بیا بل ساینټسټ راغو په دې ټو کینډم کلاسیفیکیشن کې لږ نور موډیفیکیشن وکړو لږ نور چینجز وکړه هغه 3 کینډم جوړ کړو 3 کینډم آف کلاسیفیکیشن بیا چې دی بل د 3 کینډم کې لږ چینجز وکړه او بیا چې دی بل ساینټسټ راغو هغې 5 کینډم جوړ کړو 5 کینډم
of classification. Five kingdom. دا نن سبا اوسه پورې 5 کینډم چې دی دا چلی ټول جاندار اوس 5 ګروپ کې تقسیم کړه او ټول کې غټ ګروپ چې دا هغه کینډم دی دا 5 کینډم کې بیا نور لګ موډیفیکیشن وکړو دا هغه موډیفیکیشن چې دی هغه بیا څه دی نن سبا هغه مور ایکسپټیبل دی هغه چا موډیفیکیشن وکړه هغه دوه دی یو مارګلس دی مارګلس او بل اینډ شیوارډز شیوارډ دی په دې 5 کینډم کې چې دی دې کې لږ موډیفیکیشن وکړو اوس دا د دې چې کوم کلاسیفیکیشن دی سیستم هغه ایکسپټیبل دی دا د هیستوري دا دې ته وایي هیستوري آف کلاسیفیکیشن د کلاسیفیکیشن هیستوري فرست ایرسټوټل شروع کړیا ایرسټوټل نه پس 2 کینډم راغله 2 کینډم پس 3 کینډمز او 3 نه 5 کې لږ نور موډیفیکیشن وشو ناغه به ان شاء الله 1 by 1 ډیټیل سره وایو اوس چې د منګه فرست ایرسټوټل وایو هو از ایرسټوټل دا غي ټول جاندار په 100 ګروپه کې تقسیم کړه ولې تقسیم کړه دا لګ بیانو فرست د منګه ایرسټوټل بیان کو هو از ایرسټوټل یا ساته ایرسټوټل چې اردو کې وتا افلاطون وای ایرسټوټل واز ا گریک Aristotle was Greece philosopher and scientist in 4th BC. Basically, the Aristotle چې دا افلاطون چې دا د گریکس چې دی یونان چې دی د هغې فلسفي او یو ساینټیست و کله وخت تیر شوی 4 BC میل عیسی علیه السلام نه 400 کاله مخکې دا تیر شوی عیسی علیه السلام نه چې دی هغې پیدایش نه مخکې چې دی دا په گریکس زموږ سره یونان ملک ته دا چرته دا یورپ کې دی اټلی سره چې دا نږدې دی ایرسټوټل چې دی جاندارو فرست د جاندارو کلاسیفیکیشن وکړو او د چې دی څومره جاندار لیکلي دي هغه فیو هنډرډز دي فیو هنډرډز مطلب دا دی دا 200 کې دی شي 400 کې دی شي او 800 100 کې به دا چلی 1000 ته دا خبره نه رسي فرست چې دی زه به داسې ولیکم he classified organism are living thing into plants the plants हुई and animals होते पर animal के दा तकसीम कर the plants और animals पर कम यो base माने on the base of په بنیاد بیس آف هیبیټیټ څه ته وایي هیبیټیټ بیسیکلی مسکن ته وایي واٹ یو مین بائی مسکن رہنے کی جگہ ټول جاندار چې دی دا ټول جاندار په څه کې تقسیم کړه پلانټ کې او اینیملز کې یو ته پودې وي او بل ته اینیملز وي او په کم بیس باندې په کم بنیاد هیبیټیټ وایي کم یو جانور چې دی کم یو ځناور په اوبو کې اوسیږي هغې ته ایکویټک اینیملز وي په ایکویټک ګروپ کې کېخوا او کم ځناور چې دی هغه په ټیریسټریل کې اوسیږي په زمین کې اوسیږي زمین سره اوسیږي فار ایگزامپل انسان شو یا دارنګې ګډه بیزه شوه غوا شوه څومره دي هغه په ټیریسټریل اینیمل کې انکلوډ کړه د دې بنیاد باندې د وې څه پلانټس دي او اینیملز دي بل چې دی موږ ولیکو he described د بیان کړه only few hundreds of plants and animal چې دی دا یې څومره بیان کړه hundreds اوس دا hundreds چې دي دا د بیان کړه هغه کم دي
پلانټ کې د وې پلانټ کې بیسیکلی چې کوم پلانټس دي دا 3 ټایپس دي. فرست ون هرب وای ګراس ته واخه چې دی دا یو بوټی دی. ولې بوټی دی؟ ځکه دا د آی وخت کې دا ونې وي دا چې دی اټوټراپیک دی خو د مسکن په ځای وي پلانټ چې دي څه په واخه کې دي دا په دي. دویم چې دی هرب شرپ څه ته وایي؟ شرپ چې دی هغې ته بشش وایي. بشش بیسیکلی څه ته وایي؟ بیسیکلی بشش وایي جړې بوټیان چې کوم ونه نه هغه ټول څه دي شرپس دي. فار ایگزامپل ګلاب چې دی دا شرپس دی. دارنګې سبزیانې چې دي دا شرپس دي. سابه چې دي دا شرپ دي. دا کم څومره جړې بوټیان دي دا ټول څه کې راځي؟ شرپ کې. او چې کم غټ بوټي دي هغې ته د څه وایي؟ انټري دې ته ونه یې وایي. دا پلانټس دي. سیکنډ انیمل چې دی انیمل دوه ګروپه کې تقسیم کړه. هغې کې کم دي. یو ایکویټکس دی یو ته ایکویټکس وي او بل ته چې دی هغه ته ټیریسټریل وي. ټیریسټریل انیمل. ایکویټک انیمل کوم یو دي؟ ایکویټک انیمل بیسیکلی هغه انیمل چې هغه ستاسو ته ما ووي هغه په اوبو کې اوسیږي. فار ایگزامپل میان او چې کوم اوبو نه بغیر اوسیږي اوبو نه مطلب اوبو کې نه اوسیږي په مځکه اوسیږي هغه په رنګستان کې اوسیږي هغه په میدان علاقه کې اوسیږي هغه پهاړ کې اوسیږي هغې ته د ټیریسټریل انیمل وایي چې اوبو کې میان دي. دارنګې ارسټوټل was the first man who described all living organism into two group. One is a plant, another is a animals. خو سیسټم نوم یې نه ورکړی. دا چې د فرست ارسټوټل دی د چې د کلاسیفیکیشن طریقه وکړه بایولوجیست باټنیست او مایکروبایولوجیست په دې آماده کړی تاسو جاندار چې دی په ګروپونو کې تقسیم کوي. وجه ولې ده؟ وجه دا ده چې دا څه وشي موږ دا سټډي کول موږ ته اسانه شي. دا نن زموږ ویډیو نمبر 78 کې موږ 2 کینډم وایو. فرست چې دی کینډم چې دی ډسکور شو نوم چې دی کېښول شو کلاسیفیکیشن ته هغه چا کې هغه انشاءالله بله ویډیو کې وایو. هغې پورې اجازت راکړئ. خدا حافظ.